والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. او ستاسو رب فیصله کړی دا چې د هغه نه علاوه به تاسو د بل چا بندګي نه کوئ او د مور پلار سره به ښه سلوک ساتئ. ستاسو په موجودګۍ کې که دوی دواړه یا په دواړو کې یو بوډاوالي ته ورسي، نه هغوی ته به اف هم نه وایې او نه به یې راټئ، بلکې دې دواړو سره به نرمې خبرې کوئ. د دوی په مخ کې د مهربانۍ سره خپلې سنګلې لاندې ساته او دعا کوه چې پروردګاره په دوی دواړو باندې رحم وکړي، لکه څنګه چې په وړوکوالي کې دوی زه ساتلی وم. ستاسو رب پوهه دی چې ستاسو په زړونو کې څه دي. که تاسو نیک جوړېدل غواړئ نو هغه د هر چا له معاف کولو والا دی، څوک چې د هغه طرف ته واپس شي. خپل خپلوانو له خپل حق ورکا او مسکین او مسافر له خپل حق او فضل خرچی مکوه. فضل خرچ خلق د شیطان رونه دي او شیطان د الله تعالی نافرمان دی. که د دې خلکو نه یعنی د رشتہ دارو مسکین او مسافر نه ته په ډډه کېدل غواړي په دې وجه چې ته په خپله د خپل رب د رحمت امیدوارې او د هغې په تلاش کې، نو د دوی سره سمه خبره کوه. مه د خپل لاس د سټ سره تړلی ساته او مه یې کولاو پرېږده، مه یې ټول کولاو پرېږده چې په خپله ملامته او عجز پاتې شي. ستاسو رب پوهه دی، ستاسو رب چې چاله غواړي نو هغه له رزق کولاو کي زیات کي او چې چاله وغواړي نو هغه له تنګ کي. هغه خپل د بندیانو نه خبر دی او ویني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اوریدونکو خویندو ورونو، استاد په مخ کې د بني اسرائیل یو رکوع تلاوت او ترجمه ما پیش کړه. بني اسرائیل صورت بلنم صورت اسراء هم ده. دا په مکی صورتونو کې د دې شمار کیږي. هغه صورتونه کوم چې په نبی علیه السلام باندې په مکه کې نازل شوي په هغې کې د دې شمار هم ده. او دا د هجرت نه لږه زمانه مخکې دا صورت نازل شو. مسلمانانو له هجرت نو کړی او الله تعالی ول داسې احکام راولېږل چې هغه د یو معاشرې بنیادي حقونه دي. نو په دې رکوع کې الله تعالی د معاشرې د اصلاح بنیادي حکمونه بیان کړي. ستاسو په مخ کې چې کوم آیتونه ما پیش کړه په دې کې وړاندې آیت کې الله تعالی وایي وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه. ستاسو رب فیصله کړې ده چې تاسو به د هغه نه علاوه د بل چا بندګي نه کوئ. دراصل الله تعالی نه غواړي چې بندیان دې د هغه نه علاوه د بل چا بندګي وکړي. او په دې خبر باندې الله تعالی ډېر خفه کېږي چې بندیان دې د الله نه علاوه د بل چا بندګي وکړي، د بل چا تابعداري او د بل چا عبادت دې وکړي. په دې آیت کې د شرک طرف ته اشاره ده. الله تعالی په بل ځای کې ویلي دي ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالی باندې معاف کوي دا خبره چې دا غسر د شرک وکړی شي
د دې نه علاوه د چا دپاره چې وغواړي نو هغه ګناه معاف کوي. د دې حوالې سره موږ ته یو حدیث هم میلاویږي چې یو پیر نبی علیه السلام د یو صحابي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو چې معاذ ما ته دا ووایه چې د الله حق په بندیانو باندې څه دی؟ حضرت معاذ ورته جواب وکړو چې الله او د هغه رسول په دې خبره باندې پوه دی. نبی علیه السلام ته وویل چې د الله تعالی حق په بندیانو باندې دا دی چې بندیان د هغه بندګي وکړي او د هغه په بندګۍ کې د بل څوک نه شریک وي. بیا ته نبی علیه السلام تپوس وکړو چې معاذ دا راته ووایه چې د بندیانو حق په الله تعالی باندې څه دی؟ حضرت معاذ ته هم هغسې جواب ورکړو چې د دې خبرې جواب الله او د هغه رسول ته ښه معلوم. نبی علیه السلام ته بیا وویل چې د بندیانو حق په الله تعالی باندې دا دی چې الله تعالی وبخي او جنت له ورکړي. نو سامعینو زما خویندرونو الله تعالی په دې خبره باندې خفه کېږي چې د هغه نه علاوه د بل چا بندګي وکړی شي او مونږ هم دا نه غواړو چې نوکر دې زمونږ وي تنخوا دې زمونږ نه اخلي او نوکري دې د بل چا کوي. په دې خبره باندې مونږ په خپل هم خفه کېږو چې نوکر دې زما تنخوا دې زما نه اخلي په رهایش کې دې زما پاتې کېږي او کار دې د بل چا کوي. دغسې الله تعالی مونږ پیدا کړو، مونږ له د هوا تنظیم وکړو، مونږ له د اوبو تنظیم وکړو او زمونږ خالق رازق هغه دی او مونږ دې بیا د هغه نه علاوه د بل چا نه هغه شی وغواړو کوم چې الله ورکوي، که هغه جمدی او که مړي. نو الله تعالی دا خبره نه غواړي. په دې وجه الله تعالی ویلي چې زما فیصله ده چې زما نه علاوه په د بل چا بندګي نه کوئ او بیا فورا وي وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه سلوک ساتئ. د مور پلار سره ښه سلوک ساتل خو یو فطري امر دی، یو فطري خبره ده چې د مور پلار نه ماشوم پیدا شي او مور پلار یې لوی کړي او مور پلار ورته هر څه وښي، نو د دې خبرې حق جوړېږي چې دا ماشوم دی د هغه د مور پلار تابعداري وکړي. خو د دې سره سره الله تعالی په قرآن کې د دې خبرې او په احادیثو کې د دې خبرې احکام راغلي دي چې نه د مور پلار ډېر زیات حق دی او د دوی به تابعداري کوي. په دې حوالې سره موږ ته ډېر احادیث میلاویږي. یو څو حدیثونه به ستاسو مخکې ته پیش کړم. یو حدیث کې راځي چې یو صحابي د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او وایي د الله رسوله کوم ښه عمل دی چې هغه موږ کوو، بهترین عمل څه دی چې هغه موږ وکړو؟ نبی علیه السلام ورته وایي مونځ په خپل وخت باندې کول یو بهترین عمل دی. صحابي ورته وایي د الله رسوله بل څه داسې کار راته وښایه. نبی علیه السلام ورته وایي د مور پلار سره ښه سلوک ساتل دا یو ښه کار دی. یعنی په اعمالو کې ښه عمل نبی علیه السلام خو یو صحابي دا خواهش دی چې ښه عمل په اعمالو کې ښه عمل معلوم کړي. صحابي ته بل تپوس وکړ د الله رسوله بل هم راته څه ووایه. نبی علیه السلام ورته وایي جهاد فی سبیل الله دا یو ښه کار دی. دې ترتیب ته که تاسو وګورئ نو نبی علیه السلام چې کوم ترتیب یې ظاهره ده چې نبی علیه السلام کومې خبرې کړي هغه د الله په حکم سره یې کړي دي. نو نبی علیه السلام وړاندې خبره وکړه چې مونځ په خپل وخت باندې ادا کول. دراصل مونځ چې د مونځ سړی په خپل وخت باندې ادا کوي او په صحیح طریقې کوي او پای کې خشوع او خضوع، نو په دې مونځ کې دا کمال دی چې د ټول اعمال په خپل صحیح کېږي. بیا دا نور اعمال دینی اعمال یا دنیوي اعمال دا مونځ کې دا کمال الله تعالی خیر په قرآن کې په خپل راغلي دي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونځ د بهایي او د بدو کارونو سړی منع کوي. نه چې مونځ د سړی صحیح دا باقي عملونه دغه صحیح کېږي. نو په دې وجه نبی علیه السلام ته وړاندې ښه عمل خو چې مونځ په خپل وخت باندې ادا کول دا بهترین عمل. او دویم عمل یو ته وی چې د مور پلار سره ښه سلوک ساتل دا بهترین عمل. او دریم یو ته وی جهاد فی سبیل الله. نو کو تاسو خیال وکړئ نو جهاد فی سبیل الله مونږ ډېر د ټاپ عمل یقینا د ټاپ عمل دی، مونږ ډېر د ټاپ عمل ساتو. لیکن نبی علیه السلام د هغې نه دوه خبرې مخکې کړي، یو مونځ په خپل وخت باندې ادا کول، یو د مور پلار سره ښه سلوک ساتل. او دا پته ولګېده چې د مور پلار سره ښه سلوک ساتل او هغوی خوشحاله ساتل د جهاد فی سبیل الله نه افضل دي. دغسې یو بل حدیث مونږ ته د دې برعکس میلاویږي چې یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه د الله رسوله خراب عمل څه دی چې مونږ ته ځان بچ کړو، بد عمل څه دی؟ ظاهره ده چې دا تپوس په بل وخت باندې شوی، خو په احادیثو کې مونږ ته میلاویږي چې یو صحابي داسې تپوس کړو چې د الله رسوله خراب عمل څه دی چې مونږ ته ځان بچ کړو. نبی علیه السلام ورته ووایي د الله سره شریک ټهراول، د الله سره شریک جوړول دا چې کوم دی بدترین عمل دی، دې نه ځان ساته، دا خراب عمل دی. صحابي تپوس وکړه د الله رسوله بل څه عمل ماته ووایه. نبی علیه السلام ورته د مور پلار سره بدسلوکي کول، مور پلار خفه کول دا بد عمل دی، دې نه ځان ساته. صحابي په دریم ځل تپوس وکړو چې د الله رسوله بل عمل داسې راته ووایه. نبی علیه السلام ورته وایي په ګاونډ کې زنا کول
دا بد عمل. نو کدی ترتیب ته تاسو وګورئ نبی علیہ السلام وړاندې خبره چې کم کړی دا نو هغه د الله تعالی سره شریک جوړول، یعنی دا عقیده ساتل چې د الله چې کم کار کوي هغه بل څوک هم کولی شي، چې هغه مړ دی یا ژوندی دی، یا نور داسې اعمال چې هغه د الله تعالی د ذات او د صفاتو کې مداخلت تصور کېدی شي، نو دا ډېر بد عمل دی. نبی علیہ السلام د هغې نه په بد عملو کې د هغې شماره وکړي دا د ټول نه مخکې د ټاپ بد عمل دی. او دویم عمل یې ورته وي چې د مور پلار سره بدسلوکي کول، یعنی حق خو دا جوړېږي چې د مور پلار سره د مونږ ښه سلوک وکړو، حق خو دا جوړېږي چې هغوی مونږ پیدا کړو، مونږ ته ټولې لارې کوڅې وښولې او په هر څه یې پوه کړو چې د هغوی سره مونږ ښه سلوک وکړو. د هغوی سره چې بد سلوک کوو نو دا د الله او د هغه د رسول د احکام خلاف ورزي ده او الله او د هغه رسول خفه کول دي. نو په دې وجه نبی علیه السلام په بد اعمالو کې دویم عمل دا وښو چې د مور پلار سره بد سلوک کول. او دریمه خبره چې ورته وکړه نو هغه په ګاونډ کې زنا کول. زنا کول اسم یو قبیح او د ګناه عمل دی، خو هغه چې په ګاونډ کې کېږي نو د هغې ګناه بیا سیوا کېږي. نو ځکه نبي علیه السلام په خراب اعمالو کې په بدترین اعمالو کې د هغې شماره وکړه. یو بل حدیث موږ ته د والدینو په حوالې سره میلاویږي چې نبی علیه السلام یو پیره په منبر ته خته او د منبر 3 پوړۍ وې، نو چې په کومه پوړۍ باندې نبی علیه السلام قدم کېښود نو امین به وي. نو صحابه په پته باندې پوه نه شو چې نبی علیه السلام د امین ولې وایي. د مانځه نه پسې چا تپوس وکړو چې الله رسوله تا نن خلاف معمول امین امین وین، په پته پوه نه شو چې د دې څه وجه وه. نبی علیه السلام ورته وایي چې عین په دغې وخت کې چې زه په دې منبر باندې ختم نو جبرائیل علیه السلام راغی او ما ته 3 خبرې وکړې او په هغې 3 وړو باندې ما امین وایي. یوه خبره دا ده چې چا ته د رمضان میاشته میلاو شوه او دې سړي پکې روجې ونه نیولې او الله تعالی یې رضا نه کو جنت یې ونه ګټه نو دی دې نامراد شي یا دی دې برباد شي، نو ما په هغې باندې امین وي. یعنی د روژې میاشتو ته میلاو وه د جنت ګټلی شو او دې بدبخت پکې جنت ونه ګټه نو دی دې برباد شي، نو ما وایي چې امین. دویمه خبره چې کوم دی نو هغه دا وه چې چا ته مور پلار په بوډاوالي کې میلاو شي او دې سړي د هغوی خدمت ونه کو او هغوی رضا نه کړه او جنت یې ونه ګټه نو دی دې برباد شي، نو ما پې امین. او دریمه خبره دا وي چې چا په مخ کې ستا نوم واغستی شو او هغه په تا باندې درود ونه لېږه نو دی دې برباد شي، نو ما په هغې باندې امین وي. نو زما خویندې وروڼو که ستاسو په مخکې د نبي علیه السلام نوم واغستی شو محمد نو صلی الله علیه وسلم ویل په موږ باندې واجب دي او د دې په وینا باندې هم جنت ګټلی کېږي. دغسې نبي علیه السلام نه یو حدیث موږ ته میلاویږي چې نبي علیه السلام وی خلکه مور پلار ته کنځل مه کوئ. نو چا ته تپوس وکړي د الله رسوله مور پلار ته هم څوک کنځل کوي؟ نبي علیه السلام ورته وی هو چې ته د بل چا مور پلار ته کنځل وکړي نو هغوی به ستا مور پلار ته کنځل وکړي، نو داسې وشو لکه مور پلار ته چې کنځل وکړي. نو د مور پلار په آدابو کې دا خبره هم راځي. دغسې موږ ته یو حدیث میلاویږي چې یو پیره یو صحابي راغی او هغه وی د الله رسوله د جهاد حکم شوی دی او زه جهاد تله غواړم. نو نبي علیه السلام ورته وی مور پلار دې شته دی؟ وی او شته دی. بوډاګان دي؟ وی او زه د هغوی خدمت وکړه دا ستا جهاد دی. نو زما وروڼو خویندو د مور پلار خدمت کول د جهاد فی سبیل الله مقابله کوي او د جهاد فی سبیل الله همره ثواب او د هغې اجر دی. نو موږ له پکار دی چې د مور پلار ډېر خیال وساتو او هغوی بالکل خفه نه کړو، ځکه چې الله تعالی په دې آیاتونو کې ویلي دي وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. که ستاسو په موجودګۍ کې دوی دواړه یا په دوی دواړو کې یو بوډاوالي ته ورسېده نو دوی ته به اوف نه کوئ. اوف څه مطلب؟ اوف دا مطلب دی چې داسې حرکت په نه کوئ چې په هغې باندې هغوی خفه شي. یعنی موږ بعضې وخت کې یو خبره دا ووایو چې دا دې څه وکړه نو دا به هم نه وایي. مور پلار دومره لوی قیمت الله تعالی یې ایښی دی چې د هغوی په مخ کې به هغه اظهار ناپسندیدګي یعنی یو داسې خبرې اظهار کول چې په هغې باندې هغوی خفه شي د هغوی زړه ته تکلیف ورسي دا حرکت په هم نه کړي. او د بوډاوالي دا خبره یې ځکه کړې ده چې څه وخت انسان بوډا شي نو د ده اعضا جواب ورکړي. سړی چې څومره عمر په شا کېږي نو د ده لاس او خپې او دماغ دا رو کار پرېږدي، هغه طاقت او هغه قوت په هغوی کې نه څنګه چې په ځوانۍ کې. نو دغسې دماغ هغسې کار نه کوي څنګه چې په ځوانۍ کې د انسان کوي. نو الله تعالی د انسانانو د نفسیاتو نه واقف دی، نو ځکه الله تعالی دا حکم راولېږه چې څه وخت دوی بوډاګان شي نو بیا به دوی ډېر خیال ساتي. په ځوانۍ کې خو په هغوی په طاقت کې و که تا ته یو خبره وم کړه نو کېدای شي هغوی دومره نه وم محسوس کړې، خو چې څه وخت هغوی بوډاګان شو نو د هغوی معمولي خبره هم په هغوی باندې ګرانه پرېوځي. نو ځکه الله تعالی ویلي چې که دوی دواړه یا په دواړو کې یو
بوډاوالي ته ورسېده نو د دوی په مخ کې به دا خبره هم نه کوي، دا خبره به نه کوي چې هغوی زړه ته تکلیف ورسي او ستا د هغې خبرې باندې د هغوی زړه خفه شي او پریشانه شي. الله تعالی وایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، او نه به دوی رټي، دا خبره به ورته نه کوي چې سپورې ستغې به ورته وایي، نه بلکې الله تعالی د اف نه منع کړی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي چې د اف نه مخکې هم که څه خبره وی نو الله تعالی به هغه هم بیان کړی، خو اف آخري درجه ده، د دې نه علاوه نور څه نشي کېدی. نو ځکه الله تعالی اف آخري شی دی چې دا به هم د مور پلار په مخکې نه وه، او نه به یې رټې. رټل څه مطلب چې داسې خبره به نه کوي چې هغه هغوی ته خفه کړي چې یاره ورته وایي چې بابا یا داجي دا دې څه وکړه، پرون مې ته ویلي چې دا کار مه کوه، یا مور ته وایي چې مور ته ما شل پېرې ویلي چې ګوره دا شی مه کوه، تا بیا وکړه، زه چې کله راشم ستا د ما د ښځې سره جنګي. نو دا خبرې نه دي کول پکار، داسې خبرې به د مور په پلار په مخ که هغوی جنګ هم کوي چېرته ته رالې او د ښځې او د مور د جنګ نو ته به اول خو بس داسې خبره وکړي چې هغوی دواړه پرې خفه نه شي، او که وایي نو بیا ښځې ته ووایه چې ښځې خو چې زه کله راشم ته د ما د مور سره په جنګي، خو مور ته به نه وایي ځکه چې د مور او پلار په مخ کې الله تعالی د اف نه منع کړي، او ته به ورته څه وایي چې ابۍ یا مور یا بیبي چې زه کله راشم نو تاسو دا کوئ، یا مور دا دې څه وکړه، پرون مې ته ویلي بیا دې هغه کار وکړه. د دې ټولو خبرونه الله تعالی او د هغه رسول مونږ منع کړي یو، او مونږ ته دا هدایت کړی چې نه داسې حرکت او داسې خبره به نه کوئ چې په هغې باندې هغوی بد وګڼي او د هغوی زړه ته تکلیف میلاو شي. او څه ویلي وقل لهما قولا کریما، دوی ته به نرمې خبره کوي، دوی سره چې خبره کوي که په یو خبره ته خفه هم شي نو ته به هغوی ته نه محسوس کوي چې دوی پې خفه شي، یعنی که ته پې خفه شوي خو هغوی ته به داسې خبره نه کوي چې هغوی پې پوه شي چې یاره دا زوی چې کوم دی نو ده مونږ ته دا خبره وکړه او د هغوی زړه ته خبره پرېوځي، داسې خبره به بالکل نه کوي چې ته د هغوی زړه ته دک او تکلیف ورسې، ځکه چې هغوی خفه شي نو کېدی شي تا ته خیري وکړي او کېدی شي د زړه نه ازار وځي او کېدی شي هغوی پریشانه شي او کېدی شي مور پلار دې وجاړي ستا په خبره باندې، نو دا ډېره غټه ګناه ده او د الله تعالی او د رسول ناراضګي ده. بیا مخکې په دې آیت کې ویلي دي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله تعالی وایي چې د دوی په مخ کې د مهربانۍ سره د عجزۍ څنګلې ښکته کا. د دې آیت مطلب دا دی چې د هغوی په مخ کې همیشه لاندې خبره کوه، د هغوی په مخ کې همیشه عجزي کوه، هغوی ته په هغوی باندې روب ما اچوه چې ته په هغوی باندې روب اچې او په هغوی باندې سترګې راوباسې او هغوی ته قهر او غوسه وکړي، بلکې همیشه د هغوی سره عجزي کوه. که په یو خبره باندې ته خفه شوې او هغه ستا د طبیعت خلاف وه نو هم دا خبره ته وکړه چې یاره دا چې خیر ده داسې به نه کوو او داسې به وکړو، یعنې د هغې په مقابل کې ورته بله خبره پیش کړه چې یاره دا چې تا چې کومه خبره وکړه نو که دا خبره داسې وکړی شي نو خبر نه وي، یعنې په طریقه باندې ورته خبره کوه خو په سختۍ کې ورته خبره مه کوه. دغسې که مور درته څه خبره وکړه او خبره ستا د مزاج خلاف وه یا خبره وغلطه، یعنې زه به تاسو ته مثال پیش کړم، کله کله مونږ په سعودي کې یو نو کله کله داسې وشي چې سړی په پاکستان کې مکان او دکان او د کلي د ښځې کالي خرڅ کړي او سعودي ته راشي او چې دلته راشي او یو څو ورځې وشي نو هلته د مور پلار اړه چې کوم دی ناقلاره شي، د مور پلار پړه کې الله تعالی دا فطرتي دا خبره اچولی چې د هغوی محبت ډېر زیات دی د اولاد سره، نه هغوی مجبوره شي او هغوی اولاد تک یعنې کله کله داسې کېږي ډېرو خلکو سره شوي چې مور یا پلار ته ټلیفون وکړي چې بچیا بس که مونږ ته نوکري سعودي نه دی پکاره فوراً پاکستان ته راشي واپس راشي. دا سړی چې کوم دی دلته سعودي ته راغلی دی او هغه هلته د ښځې کالي خرڅ کړي دي، دکان او مکان یې خرڅ کړي دي او دلته ورته مور وایي چې نه بچیا فوراً سعودي پاکستان ته راشه مونږ ته پیسې نه دي پکار، نو دا خبره په ظاهره باندې صحیح نه ده، ځکه چې زه راتلم نو ما د هغوی نه تپوس کړی. تاسو ته مثال د ځان در کوم چې زه راتلم نو ما ستانه تپوس کړی چې زه سعودي ته ځم، ما کالي خرڅ کړه، ما دکان خرڅ کړ، ما مکان خرڅ کړ، نو زه اوس څنګه درشم د دې ته نه تلم. هغوی سره به په طریقه دا خبره که د هغوی غلطه وي نو ته به ورته وایې چې داجي یا بیبي یا مور دلته چې څنګه سعودي ته راتله ګران دي نو داسې دی نه وتل ګران دي. مطلب دا چې زه کوشش کوم زه به درشم انشاءالله، خو په دې کې به ټایم لګي او په طریقه ورته خبره وکړه نو کېدی شي هغوی پوه شي. مطلب دا چې هلته مونږ هغه دکان هم خرڅ کړی، قرضې دي را باندې، لږ صبر وکړئ، یو میاشت به صبر وکړئ نو انشاءالله چې زه کوشش کوم زه به درشم. نو داسې په طریقه که ورته دا خبره وکړه نو کېدی شي د هغوی زړه ته تکلیف میلاو نه شي او هغوی به دوا کوي او خوشحاله شي. نو دغسې ډېرې په معاشره کې په زندګۍ کې په ژوند کې داسې مثالونه راځي چې بعضې وخت کې مور پلار سړي ته داسې خبره وکړي چې هغه غلطه وي یا د سړي د مزاج خلاف وي، خو الله تعالی موږ منع کړي یو چې نه که ستا د مزاج خلاف هم وه نو ته به ورته وایې چې نه
تبو سره نرمه خبره کې وقل لهما قولا کریما تبو سره نرمه خبره کې. او بیا سوی الله تعالی دین مخ کې ویلي دي وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. او دا دعا وکړي چې پروردګار ته په دوی باندې رحم وکړي لکه څنګه چې دوی په رحم سره په مهرباني سره زه ساتلم. دا دعا وکړي همیشه د دوی لپاره چې پروردګار څنګه چې زه دوی په مهرباني سره او په شفقت سره ساتلم داسې پروردګار ته په دوی باندې مهربان شي. او دا د ما مور پلار دي او ته په دوی باندې رحم وکړي. د ما ورونو او خویندو د چا چې مور پلار جمدي دي نو بهترینه موقع ده چې د هغوی خدمت وکړی شي او په دې کې جنت وګټي. یعنی د هغوی په خدمت کې جنت دی. نبی علیه السلام بل حدیث دی کې الجنت تحت اقدام الامهات، جنت د مور د خپو د لاندې دی. نو د هغوی خدمت کول او هغوی رضا ساتل په دې کې جنت دی. خو د چا چې مور پلار مړه دي نو د هغې مړو هم په موږ باندې حقونه دي. یو څو حقونه تاسو ته یادوم، د آیات ساتئ. د مور پلار وړاندې حق خدا دی د مرګ نه پس چې د هغوی په جنازه کې د شرکت وکړی شي. دا د هغوی حق دی چې موږ دلته په سعودي کې نو بعض وخت کې موږ نشو رسېدی، خو چې څومره کېدی شي نو سړی دې ورسېږي د هغوی په جنازه کې شرکت وکړی شي. دا د هغوی وړاندې حق دی. او د هغوی د وفات نه پس دویم حق دا دی چې په هغوی باندې د چا قرضې یا حقونه و یا چا سره وعدې کړې وي نو هغه دې پوره کړی شي. یعنې ما په پلار باندې چا قرض و نو پکار ده چې زه قرضه ادا کړم، یا د ما مور د چا نه څه شی راغستی و نو پکار ده چې زه هغه واپس کړم، یا زما مور یا پلار د چا سره وعدې کړې وي نو پکار ده چې هغه وعدې زه پوره کړم. دا د هغوی حق دی په ما باندې چې دا زه پوره کړم. چاته ویلي چې پلانکی شی به زه در کوم یا دا کار به زه کوم نو د هغې کار چې ما ته علم وشي نو پکار ده چې هغه وکړم، ځکه چې ما پلار یې وعده کړې وه نو پکار ده چې زه پوره کړم. دا د هغوی حق دی. او زما خویندرونو او سامعینو دریم حق دا دی چې زما د مور پلار چې کوم خپل خپلوان اقربا او رشته دارو زه د هغوی سره خپل هغه تعلق برقرار وساتم. زما د پلار یو دوست و چې هغه به زما پلار ته یا به هغه زما پلار راته نو پکار ده چې د هغې سړي سره زه خپله دوستي برقراره وساتم. دغسې زما د مور د چا سره تعلق و د هغې خلکو سره زه خپل تعلق وساتم. او د هغوی څلورم حق دا دی د مرګ نه پس چې د هغوی دپاره دعای مغفرت مونږ وکړو. په هره دعا کې مونږ هغوی یاد کړو چې پروردګاره لکه څنګه چې دلته راغلي دي پروردګاره ته د هغوی غلطیانې معاف کړي، پروردګاره ته د هغوی مغفرت وکړي، پروردګاره ته د قبر سختي اسانه کړي وغیره وغیره. دا ټول دعا همیشه هغوی په خپله دعا کې یاد ساتو. په دې مخکې آیات کې الله تعالی وایي ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا. ستاسو رب ته پته ده، ستاسو خدای ته پته ده چې ستاسو په دې زړه کې څه دي. که تاسو نیک جوړېدل غواړئ نو هغه د هر چا دپاره بخونکی دی، څوک چې د هغه طرف ته واپس کېږي. د دې آیت مطلب دا دی چې که تاسو نیک جوړېدل غواړئ، یعنې تاسو د مور پلار خدمت کول غواړئ او تاسو د هغوی د حکم سرتابي نه کول غواړئ او هغوی خفه کول نه غواړئ او همیشه هغوی خوشحاله ساتل غواړئ، او چېرته داسې وشو چې د خولې نه څه خبره وخته یا یو داسې حرکت یې وکړو چې په هغې باندې مور یا پلار بد وګڼل نو دا خبره نه ده چې بس ستا د خولې نه یو خبره راوخته او فورا الله تعالی په هغې باندې ګرفت کړي، بلکې الله تعالی وایي چې بیا پکار ده چې موږ معافي وغواړو د الله نه هم او د هغوی نه هم چې داجي یا مور غلطي رانه وشوه. او الله تعالی وایي چې څه وخت ته معافي غواړې نو زه به هغې سړي له معاف کولو والا یم څوک چې د ما طرف ته واپس کېږي. یعنې چې څوک پروردګار غلطي رانه وشوه پلار مې دی بس خطا شوم ما معاف کړي نو الله تعالی داسې خلکو له بخلو والا دی. الله تعالی هغه خلکو ته معاف کولو والا دی څوک چې هغه طرف ته رجوع وکړي. څوک چې وایي چې غلطي رانه وشوه پروردګاره ما خو د مور پلار چېرته خفه کړي نه دي خو نن مې یو داسې کار کړی دی الله تعالی ما ته معافي وکړي نو الله تعالی به یې معاف کوي. د دې آیت دا مطلب دی چې که غلطي دې نه وشوه چېرته ته نیک جوړېدل غواړې ته د هغوی خدمت کول غواړې خو چېرته یو پیرن دې نه غلطي وشوه نو زه به دې معاف کوم که غلطي دې وکړه. په دې مخکې آیت کې الله تعالی وایي وآت ذا القرب حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. قرابتدار او رشتهدار له خپل حق ورکړه او مسکین او مسافر له خپل حق او فضل خرچي مه کوه. په دې کې وړاندې د اوسه پورې څومره خبرې وي دا د مور پلار د حوالې سره وي، یعنې د مور پلار د حقوقو او د هغوی د خیال ساتلو په باره کې د قرآن آیاتونه او د نبي علیه السلام ارشادات ما ستاسو په مخ کې پیش کړه. دا اوس چې کوم آیات ستاسو په مخ کې ما پیش کړه وآت ذا القرب حقه، خپل خپلوانو نه قرابتدار او رشتهدار د خپل خپلوانو ته موږ په پښتو کې وایي دوی له خپل حق ورکړه. نو اول خو چې موږ ته دا پته ولګي چې خپل خپلوان څوک دي. خپل خپلوان زما خویندې وروڼه دي، زما ماما دی، زما تره دی، زما چاچي ده، زما مامي ده، د هغوی اولاد دي، دا خپل خپلوان دي. الله تعالی وایي دوی له خپل حق ورکړه.
نه د هغوی حق څه دی چې زه ورکړم؟ د هغوی حق زما خویندې وروڼو په قرآن او حدیث موږ ته چې کوم زموږ رهنمایي کوي هغه دا دی چې که هغوی محتاج وو نه د هغوی محتاجي دې موږ لرې کړو. که زما تره دی یا زما چاچی ده یا زما ماما دی او هغه محتاج دي غریبانان دي در په در چې کوم دی ټکرې خوري نو پکار دی چې زه د ما څومره وس کېږي هغوی محتاجي موږ لرې کړو او هغه تکلیف نه خلاص کړو. د خوراکي ورسره نشته د خوراکي انتظام ولو وکړو، د رهایش انتظام نشته د رهایش انتظام ولو وکړو، که د جب خرچه یا د تعلیم د بچو پیسې نشته نو پکار دی چې څومره زه مدد کولی شم هغه ورسره وکړم. دا د هغوی حق دی په موږ باندې. زما مور زما رور که در په در ټکرې خوري نو هغه در په در ټکرې ځکه خوري چې زه په سعودي کې یم او زما بچي مزې کوي، زما بچي چې کوم دی نو MA تعلیم کوي او هغه ډاکټر او انجینیر جوړیږي او زما وراره چې کوم دی نو هغه هلته په بازار کې سپلای پالش کوي نو هغه سپلای ځکه پالش کوي چې زه د دې رور حق نه ادا کوم. که د رور حق ما ادا کولی نو زما دا ورېرونه به دومره دې حد ته به نه رسېدل چې هغه به په بازار کې به سپلای پالش کولی. پکار دی چې زه هغوی له دومره ورکم د دې رور د وراره د تعلیم انتظام وکړم یا دومره خرچه وله ورکړم چې دې حد ته نه رسي. نو دا د هغوی حق دی. که زما رور دی، که زما خور ده، که زما ماما دی، که زما تره دی یا د هغوی اولاد دی چې څه وخت دوی مفلس وي او محتاج وي نو پکار دی چې څومره پورې زما وس کېږي زه د هغوی محتاجي لرې کړم. او که د هغوی محتاجي زه نشم لر کولی نو بیا هم د هغوی دا حق دی چې پکار دی چې د هغوی سره زه سمه خبره وکړم او هغوی پوه کړم چې د دې مثالونه به زه تاسو ته پیش کړم. خو د دې حوالې سره زه تاسو ته یو دوه حدیثونه پیش کوم د نبي علیه السلام. یو حدیث موږ ته نبي علیه السلام میلاویږي چې نبي علیه السلام وی څلور خبرې کړي په دې باندې جنت میلاویږي: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. نبی علیہ السلام وی دا څلور کارونه کوئ جنت ته به ورسئ. افشوا السلام، سلام عام کړئ، سلام اچوئ چې چېرته دی سلام اچوئ. واطعموا الطعام، او خلکو باندې خوراکه خورئ. یعنی خوراکه دا مطلب نه چې یو غټ دعوت وکړه بلکې معمولی نه معمولی دعوت هم کېدی شي. د یو سړی راوله په چې کوم تا ډوډۍ ځان له تیاره کړې پې وخوره نو دا اطعموا الطعام کې راځي. یو سړي باندې 2-3 ریاله فول وخوره دا دعوت، چای پې اوس که دا اطعموا الطعام کې راځي. واطعموا الطعام وصلوا الارحام، صله رحمي وکړئ. صله رحمي څه ته وایي؟ د خپل خپلوانو خیال ساتلو ته صله رحمي وایي. د هغوی حق ادا کولو ته صله رحمي وایي. یو صله رحمي ده، یو قطع رحمي ده. قطع رحمي دا ده چې د هغوی سره سلوک نه ساتل، د هغوی سره بد سلوک ساتل دی ته قطع رحمي وایي. د هغې په باره کې نبي علیه السلام وایي لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمي کولو والا به جنت ته نه ځي. او د صله رحمۍ په باره کې ویلي دي چې د قیامت په ورځ به صله رحمۍ په یو شکل کې د الله په دربار کې راشي او په مخه به وایي چې پروردګاره چا چې زه یو ځای کړی مغه یو ځای کا او چا چې زه پرې کړی مغه پرې کا. په مخه به یې لګیږي، الله تعالی به وایي چې زه چې ته څه غواړې هغه به کېږي. یعنې صله رحمي دومره طاقت په الله تعالی ورکړي چې د الله په دربار کې به پیش شي او الله تعالی نه به دا غواړي چې پروردګاره چا چې زما خیال ساتلی نه هغوی دلته خیال وساته او چا چې زما خیال نه دی ساتلی نو نن چې کوم دی هغوی کټ کا، یعنې د هغوی سره بد سلوک وکړه یا په هغوی باندې عذاب راوړه. د دې حدیث دا مطلب دی. دغسې یو حدیث مونږ ته میلاویږي چې یو صحابي د نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او وی چې د الله رسوله ما ډېر زیات ګناهونه کړي دي او په پته نه پوهېږم چې څه عمل وکړم چې ګناهونه زما معاف شي. نبي علیه السلام ورته ویل زه د مور پلار خدمت کوه ګناهونه به دې معاف شي. صحابي ورته ویل د الله رسوله مور پلار مې مړه دي. نبی علیه السلام ورته ویل ترور دې شته؟ ترور یعنې خاله یعنې مور د بل قیمت دی، خو په دې حدیث کې د خاله الفاظ راغلي، یعنی د مور وی خاله دې شته دی وی او خاله مې شته وی زه د خاله خدمت کوه نو ګناهونه به دې معاف شي. یعنی د دې حدیث نه دا پته لګي چې د خاله یعنی د مور دومره لوی قیمت دی او دومره لوی الله تعالی وله درجه ورکړې ده چې د هغې په خدمت کولو باندې د هغې په رضامندۍ باندې ګناهونه معاف کېږي. دغسې موږ ته یو حدیث میلاویږي چې څه وخت دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو نیکۍ ته نشئ رسېدی د کومې پورې چې تاسو هغه مال خرچه نه کوئ، هغه مال خرڅ نه کوئ کم چې تاسو ته ډېر زیات غوره. دا آیت چې نازل شو نو صحابه فکرمند شو چې یاره کم مال چې موږ ته غوره دی پکار دی چې هغه موږ خرڅ کړو د الله په لار کې. نو یو صحابي ابو طلحه نامي د نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او وی د الله رسوله دا آیت چې تا موږ ته کوم تلاوت کړو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې تاسو نیکۍ درجې ته نشئ رسېدلی کومې پورې چې کوم
محبوب مال کم چې تاسو ډیر زیات نږدې غوري هغه نه خرج کړي. نو دا یو باغ ته خو چې هغه د مسجد نبی ته مخامخ نبی علیہ السلام دا باغ زما ډیر خوښ دی او زه دا د الله په لار کې ورکول غواړم ولې چې ما په ټول مال کې ماته دا ډیر غوړه دی. نبی علیہ السلام ته وی ښه دا ورکول غواړي وی دا څه وکړي چې په خپلو د تر په زامنو باندې دا تقسیم کا. یعنی نبی علیہ السلام صحابه پیجندل او دا غو د حل نه مواقف او ذکر ته دا ویل دي چې ذات خپل ترونو په زامنو باندې دا تقسیم کا. یعنی دومره لوی قیمت دا غیترونو زامنو چې ذات بهن بای دا غو دومره قیمت چې نبی علیہ السلام تداونه چې دا باغ په بیت المال کې داخل کا یا دا باغ چې کوم دی په جهاد نه ودا ورکا او په خپل ترونو په زامنو باندې تقسیم کا او هغه صحابي هغه عمل وکړو. نو د رشتہ دارو دومره خیال او دومره الله تعالی درجه دا غوي په قران او په حدیث کې یې خدا چې پاغه باندې جنت پیلويږي او آت ذل قرب حقه. الله تعالی وی قرابت دار لخپل حق ورکا والمسکین وابن السبیل او مسکین لخپل او مسافر لخپل. مسکین څوک دی؟ مسکین هغه سړی دی چې هغه محتاج دی غریب دی سو سره نشته او مونږ ته پته ولګي چې دا سړی چې کوم دی نو ضرورتمند دی او مونږ دا غوي په هغه مسکین په دغه باندې په مدد باندې قادر یو. یعنی هغه کم شي چې هغه غواړي یا هغه کم شي چې هغه ته ضرورت نه غم ورکولای شو نو الله تعالی وایي دا د دستا سره حق ته دا ورک. کاغه مسکین له تا غشي نه ورکه چې هغه پیسې یا ډوډۍ یا نور شي نو دا مطلب چې ته دا حق خوري ځکه چې الله تعالی وایي دا حق ته ولورک. نو زما خويندرونو سامعينو کته صدا سے څوک مسکین میلاو شو چې تا ته پته ولګي چې دا سړی ضرورتمند دی کله کله سړی ته داسې سړی میلاو شي چې وایي دا ډوډۍ وکي ما ډیر زیات چې کوم دی د ډوډۍ تنظیم را لوکي نه په دغه وخت کې دا ډوډۍ ورکول یا د هوټل نه راغوختل یا ولا د کور راایستل یا ولا سیال ورکول چې ځا ورشه په دې باندې ډوډۍ وخوره نو دا دغه حق ته کدی ورنکو نو دا الله تعالی په دې آیات په گرفت کې ورازي. او ابن السبیل څوک دی؟ ابن السبیل هغه سړی دی چې د خپل کور نه چرته لري لاړ شي او هغه الته محتاج شي. یعنی مثلا د جدې نه مونږ لاړ شو مدینې ته یا مکې ته یا ریاض ته اول ته مونږ د مدد محتاج شو ضرورتمند شو نو اگر چې په جده کې مونږه صاحب حیثیت یو ال ته مونږه چې کم دینو په دې مساکین په دې مد کې راځو یا د پاکستان نه کم خلک حج لا یا عمره لا راشي او غدل ته محتاج شي ضرورتمند شي بیمار شي نو دا غوي مدد کول هغه په دې مد کې راځي. یعنی دا غوي مدد کول یا دا غوي هغه محتاجی لري کول هغه په دې مد کې راځي او هغه ډیر زیات ثواب دی داغي او الله تعالی داغي ډیره درجه یې خدا. او بعض وخت کې سړی ته داسې خلک میلاو شي ما ته ورځ په حرم کې وسړی میلاو شو حج ختم شو په احرام کې نو ما ته کاکا مشر سره ما ته په احرام کې ولې ګرځي حج خو ختم شوی دی. هغه ما ته د خپل اول خو ما ته ځانو خو چې کم کلمه به ما ته وی چې هي خبردار چې زمانہ کم ملګریو ازمانه ورکشوي دي او زه به تعلیم سره ما دا ټول مکه کې ځای په ځای وګرځیدم دا هر چانه تاسو کوم خو پته راته نه لګي چې هغه چرته لاړ او نو سره د هغه دغه کم نخنی خانه جوړه هغه ورکړي ساده سړیو نو ډیر پریشانم نو ما ته زه په خپل ډیر پریشان کړم خو پای کړم چې زه د سو مدد کوم د ما سره بال بچو نو ما وې زه خو ستانو سم مدد نشم کولای خو څه پیسې را سره غمه ما دا پیسې والا او په دې باندې کم از کم ځان لا دغه والا دا توپ والا د دې ځای کپڑے هغه واچو نو کم از کم په کپړو کې خبر ځې په احرام کې سړی تنګي نو ما خويندرونو او سامعینو کو تاسو داسې څوک ملاوي شي چې هغه د لری ځای نه راغلی یعنی پاکستان نه راغلی او هغه دلته ظاهره ده چې پاکستان نه څوک راځي نو غریب نه هغه ته مال خرچ کړي م پیسې سره نه دلته راغلی حج اسی فرض کیږي نه چې سو پرې صاحب حیثیت نه نو چې سره د پاکستان نه حج راغلی نو هغه صاحب حیثیت ته او کدل ته محتاج دغه سره کسان چې تاسو ما مثال پېښ کړ هغه محتاج شه ملګری ته ورب شو بیمار شو په هسپتال کې داخل شو نو بیا دغه مدد کول په دې مد کې راځي وابن السبیل الله تعالی وایي دا غوي حق ته حق ورکا بیا چې تاغله پیسې ورکې یا دغه مدد کینو داته غسره دغه نه کې هغه باندې احسان نه کې بلکې دغه حق ته چته ورکې او بیا الله تعالی وایي ولا تبذر تبذيرا او فضل خرچ مکو څه مطلب دا دی چې الله تعالی ته لاري خولې چې مال په پسه کې خرچ کې ستاسو مال نو الله تعالی ته زینو خول چې په دې کې خرچ کا په مور پلان باندې خرچ کا په خپلوانو باندې خرچ کا مسکین له ورکا محتاج له ورکا مسافر باندې خرچ کا او اسب او دولت مال وزوا پیسې مہر په فضل خرچي مکوا یو تبذیر دی یو اسراف دی اسراف دی ته وای چې په جایز کارونو کې پیسې د ضرورت نه زیات خرچ کول دي ته اسراف وي په دین کې دا اسراف دی
د دین مونږه منع کړیو او د دینه دا غلطه ده. زه به تاسو ته مثال پیش کوم چې مثلا زه لاړم هوټل ته، په هوټل کې ډوډۍ خورم په اجازه کې، او د یو عام سړي ډوډۍ په 15 ریال باندې ډوډۍ کېږي، په 15 ریال باندې زما کار کېږي، او زه هوټل والته وایم چې د 50 ریال ډوډۍ راوړه یا د 100 ریال ډوډۍ راوړه، یا په دې هوټل کې چې څه پخ کړي هغه راوړه. نو دا اسراف دی، ځکه چې زما په 10 یا په 15 ریال کار کېده، خو زه د دولت په نشه کې نو زه زیات خرچ کول غواړم، بس ما سره د دولت څخه قیمت نشته، خو چې چېرته مې والوځولې دې وایي اسراف. دین الله تعالی منع کړی دی، قرآن او حدیث په سختۍ سره دې تاکید کړی چې نه دا کار به نه کوئ، دا غلط دی. او کم کار چې الله تعالی او د نبی علیه السلام منع کړو دا حرام دی، دا د هغې حرمت دی، او دې ته وایي اسراف. او تبذیر کم څه ته وایي؟ تبذیر دې ته وایي چې په جایز کارونو کې په ناجایزه کارونو کې پیسې لګول. مثلا فلمونه کتل، په فلم باندې پیسې خرچ کول، سینماګر جوړول، د ډول او سرنا تماشا جوړول، یا ډمان راغوښتل او په هغې کې پیسې خرچ کول، یا هغوی له پیسې ورکول، مزدوري ورکول، په دې کې که ته 1 ریال لګې نو دا ټول چې کوم دی دا تبذیر دی، ځکه چې دا ناجایزه کار دی. په دې ناجایزه کار کې چې ته څه پیسې لګې نو دا ته غلطه کې، دا ته الله د رسول د حکم خلاف ورزي کې او نافرمانی کې. نو الله تعالی وایي ولا تبذر تبذیرا، تبذیر مه کوه. تا سره چې پیسې دي سوا دي سره، نو الله تعالی تزوینو خپل په دې کې خرچ کړه. بیا په دې مخکې آیات کې الله تعالی وایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین کوم خلک چې په ناجایزه کارو کې په حرامو کارونو کې پیسې لګي نو دا د شیطان وروڼه دي. یعنی تاسو اندازه والئ چې کوم کارونو کې مونږه اخته یو او په کوم کارونو کې مونږه مبتلا یو، الله تعالی وایي دا د شیطان وروڼه دي. یعنی د ډول، یعنی که مونږه ټول پیژنو که هغه فلمونه دي او که هغه ډول باجي دي او که هغه نورو کارونه دي چې هغه حرام کارونه دي، په دې کې چې پیسې لګي نو الله تعالی وایي د شیطان وروڼه دي. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دا خلک د شیطان وروڼه دي. وکانه الشیطان لربه کفورا، او شیطان خدای الله تعالی نافرمانه. یعنی تاسو د شیطان وروڼه جوړېدل غواړئ. چېرته شیطان او چېرته یو عام مسلمان. یعنی الله تعالی د عام مسلمان چې څه وخت دا کار کوي نو د شیطان سره تشبیه ورکړي، چې د شیطان وروڼه جوړېدل مه غواړئ، بلکې چې پیسې د سره شوي نو په دې کارونو کې ولګوه کوم چې الله تعالی تا ته ښوولي دي. په دې مخکې آیات کې الله تعالی وایي واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وایي که ته د دې خلکو نه بچ کېدل غواړې په دې وجه باندې چې ته د خپل رب د رحمت طلبګار او د هغې په تلاش کې، نو فقل لهم قولا میسورا، نو د دوی سره سمه خبره، عمده خبره وکړه، د دوی سره روغه خبره وکړه. د دې آیت دا مطلب دی چې که ته دا کوم خلک چې د ته الله تعالی وښول ته د دوی په مدد باندې قادر نه یې، ته د دوی مدد نشي کولی، نو بیا به څه کوې؟ بیا وایي چې الله تعالی وایي چې بیا به سره سمه خبره کوي، روغه خبره به سره کوي. د دې مثال دا دی چې زما د تره زوی دی، هغه ما ته پاکستان نه ټلیفون وکړو چې بھائی ما ته چې کوم دی 50,000 روپۍ پکار دي فوري طور باندې، او زه 50,000 ریاله نشم ورکولی. 50,000 روپۍ زموږ په خوله باندې ریال راځي، ځکه چې موږ د دې خبرو عادت یو، خو پاکستان کې روپۍ چلېږي، کېدای شي دا پاکستان ته دا کیسټ لاړ شي. نو که ما ته د هغه نه رور ټلیفون وکړو چې ما ته 50,000 روپۍ پکار دي او زه په هغې باندې قادر نه یم، نو ما له د هغه سره نرمه خبره، سمه خبره کول پکار دي. یعنی ډېرې خبرې کېدای شي، خو زه ما له پکار دي چې ته زما وروره دا 50,000 روپۍ غوښتې، نو 50,000 روپۍ په ما باندې بوج دی. په دې وخت کې دلته اقامه ته وایي، د ما هغه اقامه جوړېږي، په هغې کې ډېرې پیسې لګي، یا زه بېکار یم نن سبا چې کوم دی، کله کله موږ سره دلته پیسې او کله کله نه وي را سره. نو په دې وخت کې تا چې کومې پیسې وغوښتې نو په دې باندې زه قادر نه یم، زه 50,000 روپۍ په دې وخت کې تا له نشم درلېږلی، ته زما د تره زوی، زه دا خبره ډېر ښه پېژنم چې ستا حق دی په ما باندې، خو په دې وخت کې زما سره دا پیسې نشته. زه به داسې وکړم چې یو 10,000 روپۍ به زه د چا نه قرض کړم او تا له به یې درولېږم. نو که دا خبره ورته تا وکړه نو هغه به خوشحاله شي او خفه به درنه نه شي. خو که تا ورته وایي چې بهي نشته زما سره پیسې یا نشم درلېږلی دله، نو دا خبره چې کوم دی نو هغه کېدای شي پوه شي چې یار دی زما سره دوکه کوي او نه یې راکوي، ښه یې راکولی شي خو نه یې راکوي. که ته له دا 10,000 هم نه ورکوې، خو ته ورته وایي چې یاره اوس خو په دې وخت کې زما سره نشته او زه به د چا نه قرض کړم تا له به درولېږم، خو اوس په دې وخت کې فوري طور باندې تا له پیسې نشم درلېږلی، نو دا خبره کېدای شي د هغه ذهن والي. خو که تا ورته دا ووایي چې یاره مطلب کله کله زمونږ پوه نه شو، موږ داسې خبره وکړو چې هغه د هغه خفه کړي او هغه د هغه خفه کول د الله د الله او د هغه رسول خفه کول دي، ځکه چې الله تعالی د هغوی حق ایښی دی په موږ باندې.
که زه ورته زه وایم چې هلکه ستا خو په ریاض کې هم نه ترجوی ده نه تا هغه ته ولې ټلیفون نه کوې تا زه لیدلی یم چې چېرته چې د پیسو ضرورت ما ته ټلیفون کوې نو دا خبره غلطه ده. الله تعالی وایي داسې خبره به نه کوې که ته پیسې نه شي ورکولی نو ته به ورته وایې چې ما وس نه کېږي په دې وخت کې زه په دې وخت کې محتاج یم ما اکسیډنټ کړی خدای دې نه کړي یا زما گاډی وران دی په هغې باندې ما بلا پیسې ولګېدې نو زه کوشش کوم چې تاله درولېږم خو 50,000 خو ډېرې زیاتې دي او زه به دله 10,000 یا 15,000 یا څه چې ستا وس کېږي خو ته به ورته خبره عمده خبره روغه خبره به ورته کوې. الله تعالی په دې مخکې آیات کې وایي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نه د خپل لاسونه د سټ سره تړلي ساته او مې بالکل کولاو پرېږده مې بالکل خواره پرېږده چې په خپله ملامته او عاجز او ضرورتمند پاتې شي. د دې آیت مطلب دا دی دا یو محاورتن الله تعالی الفاظ استعمال کړي دي چې نه به د خپل لاسونه د سټ سره تړلي دي. مطلب دا دی چې داسې مه کوه چې پیسې بالکل ځان سره په جبونو کې او په بینکونو کې ږدي او یو پیسه ته نه خرچه کړې داسې مه کوه. دې ته الله تعالی وایي چې دا لاسونه بالکل تړلي مه ساته یعنې داسې مه کوه چې ته بالکل پیسې را جمع کړې او ځان پېژنې خپل بچي پېژنې او نور چا له سره پیسه نه ورکړې داسې د دې نه الله تعالی منع کړي دي. او داسې نه چې بس څه د لاس نه راځي خو هغه وړاوی که 10 لګي 100 لګي او که 100 لګي نو 200 لګي او که 1000 لګي داسې دې نه الله دواړه چې کوم دی هغه انتها دي د دې دواړو انتها په منځ کې پاتې کېږي. نبی علیه السلام حدیث دی خیر الامور اوسطها په کارونو کې درمیاني کار چې کوم دی نو دا غوره دی. په کارونو کې په امور کې د منځ کار چې کوم دی هغه غوره دی. نو ته به نو داسې کې چې یاره بالکل جو سره پیسه نه لګې او پیسې راځي او په بینکونو او په صندوقونو او په دغه کې بندې او جمع کې او شمارې او لګې ته نه یا په خپلو بچو او په ښځه باندې لګې نور څوک نه پېژني داسې به هم نه کې او داسې به هم نه کې چې بس څه زړه دې راځي جو بس پیسې بربادې نه. دا پیسې چې څنګه ګټل ګران دي داسې د دې استعمال چې کوم دی نه هغه هم په احتیاط سره کول دي. دا نه چې ستا پیسې وګټلې ته چې بھائی پیسې خو ما ګټلې او په دې کې د چا څه کار دی زما پیسې دي که زه الوز ما که نه د دې نه الله تعالی منع کړي. پیسې به ته لګې هم په احتیاط سره به لګې کم دی کې د الله او د رسول د مرضۍ مطابق او د هغه د احکامو مطابق په خرچه کې. نو الله تعالی وایي چې نه به خپل لاسونه تړلي ساتي او نه به بالکل چې کوم دی نه خواره ساتي فتقعد ملوما محصورا. که داسې دې وکړو نو په خپله ملامته شي ته چې د 1000 په ځای 2000 لګې 2000 په ځای 10000 لګې نو بل په خپله چې کوم دی نو هغه به ضرورتمند دی محتاج به چې سره هغه به وړاو کړي او بیا به په خپله در په در ټکرې خوري. نو الله تعالی ستا خیال ساتلی دی چې ته په درمیانه لار ساته نو ته به خوارېږي نه او که ته صدقات کې چې کوم د هغې الله تعالی هغه رسول حکم کړی دی نو الله تعالی نبی علیه السلام ویلي ما نقص مال من صدقه په صدقه باندې پیسې نه کمیږي ستا مال به کمیږي نه مال به خرچه کې خو کمیږي به نه. او که وړاوې دا چې کوم ما مثال ته اوسه پیش کړو نو په خپله بله بیا چې کوم دی سره پیسه به سره نه او د بل نه به قرضې کوي نو د هغې نه الله تعالی منع کړې ده. په آخري آیات کې الله تعالی وایي ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. ستاسو رب چې کوم دی هغه ته پته ده هغه چې چاله وغواړي هغه له رزق هغه ته زیات کي هغه له کولاو کي او چاله چې وغواړي هغه له تنګ کي هغه خپل بندیانو نه خبر دی او ویني. د دې آیت مطلب دا دی چې الله تعالی دا بندیان ویني او د رزق دا تقسیم چې کوم دی د مال دولت دا تقسیم دا د الله تعالی پلاس کې دی. الله تعالی چې چاله وغواړي هغه ډېر ورکي او چاله چې وغواړي هغه کم ورکي. ډېر کسان موږ داسې لیدلي دي چې هغه ډېر ښه اعلی تعلیم یافته او ډیګري سره او در په در چې کوم دی نو هغه ګرځي او کار ورته نه میلاویږي. زه په یو دفتر کې کار کوم او ډېر ځله داسې شوي چې ماله یو اعلی تعلیم یافته سړی راشي او هغه وایي بهی ماله چېرته مزدوري وکړه خو مزدوري یو پیر یو انجینیر راغی زه انجینیر یم او زه ما ته چې هغه کومې خبرې وکړې ما ته پته ولګېده چې د انجینیرینګ کړی دی ما ته یاره که ستاسو په دې کمپنۍ کې د مزدور کار میلاویږي نو زه مزدوري کوم دا ولې وایي چې یاره دا څو میاشتې مې وشوې پاکستان راغلی یم او اقامه م راته میلاو شو دې چې کوم هغه کار دي هم راته میلاو شو او کار راته نه دی میلاو شوی پیسې درک مې نه لګي او ډېر په بد حال یم نو که ما له چېرته مزدوري کتلی شم مزدوري نو دا ولې چې الله تعالی د هغه په باره کې لا فیصله نه وکړي. رزق د الله تعالی په کنټرول کې کړی او د هغه په باره کې اوس هغه الله تعالی پې پوه دی چې څه وجه وه او د کمې پورې وه دا خبره خو د رزق تقسیم د الله تعالی په لاس کې دی. کله چې هغه وغواړي نو بنده لنډ تنګ کي په هغه ورځو کې څه مودی یا ډېره مودی یا لږه خو سړی پریشان وي او در په در ګرځي او کار ورته نه میلاویږي او د پیسې محتاج وي. او کله کله الله تعالی
یو سړی ته چې کوم نه ټول لارې کولاو کې یو ځنه د بل ځنه پیسې پر راوريږي نو دا د الله تعالی فیصله دي او د الله تعالی په پیسو باندې په فیصلو باندې صبر کول پکار دي دا په دې خبر باندې قناعت کول پکار دي چې دا ماته سم ملويږي نو دا د الله تعالی طرف نه دي که الله تعالی زما په قسمت کې 2000 تنخواه ملوي لیکلې ده نو ماته 2000 ملوي او که الله تعالی زما په قسمت کې 15000 تنخواه لیکلې ده نو هغه 15000 ماته ملوي او که نه ده لیکلې کار مې نشته بیکار نو دا نه الله تعالی فیصله ده ماته مال پکار دي چې دغه په فیصلو باندې رضامندي او قناعت وکم نو الله تعالی وایي چې ستاسو رب چې چاله وغوړي غل رزق کولاو کی زیات کیولا او چاله چې وغوړي غل تنګ کی نو ولي چې هغه خپل بنديانی دي او دغه نه خبر دي زما خويندرونو سامعینو استاد په مخ کې د بنی اسرائیل کوم سورته ما تلاوت کړو نو داغه تاسو ته یو خلاصه پیش کوم دا کوم آیتونه چې تاسو په مخ کې ما تشریح وکړه نو زه تاسو ته خلاصه پیش کوم چې په دې آیتونو کې کومه خبره راغلي وي چې هغه زموږ په ژوندونو کې کینی او موږ په پوه شو وړاندې خبره الله تعالی په دې آیتونو کې کړي او وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه تاسو رب فیصله کړی دا چې تاسو به داغه نه علاوه بل چا بندګي نه کوئ نو دا وړاندې خبره وا او داغه نه پس وبال والدین احسان د مور پلار سره خصلوک ساتي او د مور پلار په باره کې بیا دا وی چې کاغوي تاسو موجود وي او غوي دواړه په دوړ یا په دوړو کې یو بوډاوالي ته ورسېد نو بیا به دا غوي داغه نه ډیر زیات خیال ساتي دا غوي په مخ کې به اوفم نه کوي بلکې دا غوي سره به نرمه خبره کوي او هر وخت به دا غوي سره هغه په مخ کې عجزي کوي دا هغه په مخ کې به لاندې خبره کوي او هغه باندې به قهر درد او هغه ته غوسه نه کوي بلکې دا هغه پر به دوا کوي چې پروردګار خودي باندې رحم وکي او خوشاله وي ساتي او بیا دا خبر راغلی په آیتونو کې چې تاسو رب تاسو نه خبر ده تاسو پیژني که تاسو د مور خپل خدمت کول غواړئ او غوی رضا ساتل غواړئ او چرته د خلینو یو خبره وخته یا دا غوی نه خپشو په څه ټیم کې او بیا تاسو معافي غوښته د الله تعالی نه نو الله تعالی معاف کول والده او دا غینه پس بیا چې کوم خبره راغلی و نو هغه د قرابتدارو د رشدارو خبره رااله چې د خپل خپلانو خیال ساتي دا غوښ تاسو سره حق ته هغه حق ادا کوي او دا غینه علاوه د مسکین او مسافر هم ویلي دي چې دا غوښ حق ادا کوي او دا غي تاسو تمام مثالونه پیش کړ نبی علی السلام احادیث تاسو په مخ کې ما کې خادل او بیا الله تعالی وایي چې تبذیر مکوئ یعنی فضل خرچی مکوئ او ویلي چې فضل خرچ خلک چې کم دي دا فضل خرچی چې څوک نه دا شیطان ونه دی او شیطان خو ډیر د الله تعالی ناشکر دی او بیا په هغه نه پس چې کمایتونه هغه پای کې دا خبر راغلی و چې کتا سود د خلکو مدد نشي کولای کوم چې الله تعالی په آیت کې متوخول والدین یا خويندرونه یا مساکین خپل خپلوان یا مسکین او مسافر دوی تاسو مدد نشي کولای نو بیا ته نرمه خبره کوي چې هغه نه خپن شي چې تاسو دغه په مدد باندې قادر نه نو کم از کم هغه رضا وساتئ چې خپه نه نشي او په دې هغه نه پس په آیت کې دا خبر رااله چې مال وړاوه ما چې کوم نه فضل خرچي کوا ما بخیلی کوا چې بالکل یو پیسې نه خرچه کې او مې وړاوه د دې دوړو په منځ کې الله تعالی ویلي چې دې دوړو په منځ کې پاتې کېږي او په اخر کې چې کوم آیت راغلی او غداو چې د رزق فیصله د الله تعالی په لاس کې ده چاله چې وغوړي نه غل ډیر ورکی او چاله چې وغوړي نه غل کم ورکی او الله تعالی خپل بنديانینی او خط خبر ده سامعینو دما خويندرونو تاسو په مخ کې دا کوم آیات او کوم احادیث ما پیش کړ الله تعالی دې مالا او تاسو ټول په دې باندې عمل کولو توفیق ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين